کتونکو الب خان شیرپای مروز د جمعې د الحمدلله خلکو ته د خپل وس مناسب چې کوم دی نو څه ناڅه درکو. داسې زنانه دي چې هغه پکې په دویم ځل په دریم ځل راځي خو یو څیز یې وړلی وي غوړي ختم شو غوړي راکړه دا څیز ختم شو دا راکړه دا زنانو اوس رالی وي چیني نشته غوړي نشته چیني او غوړي راکړه نو ځکه راغلم او د سودا سره دي چې تللی نه وو دا سودا الله کوي تاسو راله بس دلته راځو سودا الله راکوي وړونه بس نن راکړه وړي چیني نو مست کراله مجبورې نه کتونکو کونډه ده نو چې کونډه ده نو 15 بچي دي د ګټې وټې څوک هم نشته نو سوچ وکړه چې لکه ژوند ډېر زیات ګران دی دا ونیسه ها مورې څنګه زه کونډه یم دغه پردي کارونه نن غوړي نشته نن راکړه غوړي نشته دی نو بس دا ولې بنه صحیح ده دا تا په بل ورسوړو ها چینی دی وړلو دا والا مورې دا والا تم والا ها صحیح ده دغه زنانه دا کونډه دا درې بچي دي دا خاوند دی بیمار دی نو دا ستاسو هغه مرستې دي ملاتړ دی ډېره مننه خوشحاله شم. کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته وویل چې اوس په دغې خلکو ته روجې ورکړو نن چې کومې زنانه راغلې وې هغې ته موږ غوړي چیني او چڼه او لوبیا ورکړله. الحمدلله الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دغه کار جاري ساتلی دی او راځئ دې خواته دا چې راځي نو دا په کار راځي که نه دا والا بچي ځه مخکې ځه ها دا ورسره علیم دی جي ښه ویروجې راله یو ګوتی بل هم راکړه دا ورکړه دغه ځه ځه راځه ښه په دې خوشحاله یې که نه دا والا ښه دا ته والا کتونکو دا علیمو او دا ګرمې چاولې او دا موږ خلکو ته وایو چې تاسو یو څیز کم پخوئ راځئ دې ځای نه روجې چې کوم دی نو ځان سره وړی شي نو اوس زموږ دا دویمه سلسله شروع کېږي د مونځ نه پس موږ سره اوسئ هارو دې خبره ده امیره ته نن په دغه ځای ډیوټي وکړه کوم سړی زیات دی دا ولا دغه ځه شاب دا ورکه دغه دا کو دا پرې ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده شاب بس شاب ها دا ورکه دیو چې بابا خیر دی خپل ټول خپل دي ښه دا ټول زموږ خپل دي ته بچي څه کې دا ورګاو بيزيتي اوسې باندې کې تاسو بيزيتي راکړه دا شاب دا بس بيزيتي شاب مکه وکړه تا کې دا ځان واخی شاب تعالی درکو مړ یار دا کتل کو دی غوسه کیږي خلاص راځه څه ټو دی خلک خدم شو دله کانی وبلم دله ورکزه دا بدماش دی شاب بدماش دی دا بدماش دی کوو ورکه لګه ورکه دا کاروي ز بدماش ما نه راکې نه دغه ورکه بچي صبر وکړه درکو کاکا تعالی درکو صبر وکړه ورکه ماما نه ورکه ماما کمزور
شبه وده بارو زه دركم بارو ورکه دغه ورکه بار ولا ټول کتل نه راغی یو ته دا والا شابه یو ورکه دغه شابه ولا شبه دیش ته شابه دا ولا هو شابه دال ولا هو ورکه بدل شي ورکه شي شابه نه یو یا بیګه مې څه ټول ته ورسره شابه تا ورغیسته راکه خو ما لا کوم دا خان ته شاب هذا مولي سيف رازا شاب تا یو ځل ورغیسته دا والا هو ذات تا یو ځل کتونکو دغه سلسله تاسو کتل زمونږ لادل ته کې چې کم دینو اچول کیږي درې واغستل درې شابه خاروزه شابه وګوره دا ورکه غل شابه دغه راک شابه درکې کتونکو تاسو دغه ګوره دغه کومه سلسله روانه ده په دې ځای به بس کو خلک را روان دي خلکو له بلا ورکړی کیږي دا تاسو وینئ چې کومه سلسله ستاسو د وړاندې ده نو زه وایم چې دغه شانتې کتونکو لکه مونږ ته خلک به و چېرې د چاولو په ځای بل څه ورکه زمونږ د ډونر چې کوم دی دغه چېرې روجي چې کوم دی نو خلکو ته ورکه نو مونږ ورته هغه روجي چې کوم دی هر سړي ته میلاویږي ور سړی چې کوم دی دلته کې وړو تاسو په خپله وینو دا روزانه د روجې د اول نه واله تر دې وخته پورې دغه سلسله روانه ده زموږ سره اوس تاسو دغه سلسله وکتله او دغه کومه د خیرات سلسله روانه ده همدغه وجه چې کم سړی هم راځي نامنې نشته دی چېرې ته وړې شي ته نه شوړې ډېر پکې خلک وو چېرې موږ له دوه راکه نو دوله ورکو خو موږ چې په یو سیسټم باندې وي اکثر پکې داسې وشي چې خلک پکې بیا راځي نو لکه بیا ته نه پرېږدو نو څنګه چې موږ ذکر وکړو چې بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی او خالد بختیار خان اډوکیټ په تعاون باندې چې دغه خیرات سلسله روانه زکات نه دی نر سړی وړي شي نو خبرې د ترې به نن د هغې سره کوو چې دا کومه سلسله روانه ده ګوري په کوم انداز کې څه به وایي خان په دې مقابل بسم الله الرحمن الرحیم نحمد ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول درنو خوږو مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم الف خان اروره اول خو ستام شکریا ادا کوو چې الف خان اروره دا خو موږ د ډېر ټایم نه کوو یو شي تاسو ته کلیریفیکیشن کوم چې دا خیرات داسې دی چې هغه ستا په کور کې ستا په رور هم کېږي لکه ستا ایون په مور پلارو باندې هم کېږي هر څه باندې کېږي لکه دا کلیریفیکیشن کوم چې یاره دا موږ خیرات کوو زکات نه دی او انشاءالله خدای دې وس راکړي که خیري چې نور هم مطلب دا دی عوامو له دغه وکړو چې یاره نور هم دا زیات کوو دې سره چې څنګه ته ووې نو بیا به ورسره دویم دغه مې هم د تلکارۍ مې هم دغه دی چې هم ورسره وکړو هغې سره به هم چې څنګه تاسو دغه وکړو هغه به هم در سره کوو او بل زه خلکو ته وایم چې وروره دا څه ته وایي د لوټ مار میاشت ده د مرګ و ژوند هېڅ پته نه لګي وخت ډېر زیات مختصر دی ځکه چې دا دنیا کې موږ مسافر راغلي یو چې څومره تاسو ورکړه کولی شئ ورکې دا د الله د رضا دپاره دغه دی ځکه چې ډېر حالات دا دی ورځ تر ورځه په خرابېدو دي په دغه دي چې ستا وي قیامت په هله پورې نه راځي کو چا سره شین بوټي که نه او د نال کو نو هغې سره به هغه خبره دا ده قیامت په هغې سره ډیلې شي هغې سره به هغه ودرېږي نو زما قوم ته هم دا دغه دی چې د هر شي څومره وسي خو دومره پورې چې یو ښه خبره هم کولی شي په لاره یې چاله هسې هغه د انګریزۍ هغه مقولې وي یو سمایل دې م ورکړو یو ښه دغه دې ورته وکړو مطلب دا دی چې دغه ښه خبره دې ورته وکړه هسې دې ورته وخندل نو دا هم صدقه جاریه ده دغه ده او نور وروره دا هم چې دې کار ډېر ښه شروع کړی دی خدای دې پکې کامیاب کا الله پاک دې ډېر وس دغه کړي ستاسو ډېره مننه کتونکو خالد بختیار خان اډوکیټ عمرزی موږ تاسو سره متعارف کړ چونکې هغه نه غوښتل خو ما ورته راځه چې څو خبرې وکړو دې نه پس انشاءالله ما ورته ویل چېرې خلکو ته روټۍ ورکړو په ګوتی کې نو انشاءالله دغه سلسله هم چلو به
او دې وریجو له چې کوم دی د ترنو نه د 400 نه د ډېر لرې ځینو نه ډومبنی زموږ چې کومه دغه وشي نو هغه زنانه یوسي دویم چې کوم دی نو بیا دغه سړی راشي پرون بلکې موږ ګاډي کې چې کوم دی نو هم خلکو له چې کوم دی نو ورکوله نو انشاءالله دا سلسله به رواني او دغه د الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن سره یو ښېګړه ده چې د هغوی په لاسو باندې دغه یو کار چې کوم دی نو روان دی مخ په وړاندې انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو ډېره مننه خوشحاله